بسم الله الرحمن الرحیم. د هر ښځې خاوند دا خواهش وي چې د هغې زندگی دې د خوشحالو نه ډکه وي، خو اکثر وجوهات داسې وي چې د هغه وجوهاتو په بنا باندې د ښځې خاوند سره نه لګي، د خاوند د ښځې سره نه لګي. تاسو وګورئ په عام حالاتو کې په یو کور کې خواښې او انګور وي، د خواښې انګور سره نه لګي، د انګور خواښې سره نه لګي. د دې حالاتو دپاره زه تاسو ته یو مجربه وظیفه بیانومه. د قرآن کریم یو ورکوټی شانتی آیت مبارک دی، هغه تاسو وایئ انشاءالله ستاسو زندگی به د خوشحالۍ نه ډکه وي. د قرآن کریم دا آیت مبارک وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، دا آیت مبارک دا به تاسو د هر منځ نه پس 111 مرتبه وایي، او اول او آخر به تې 11 مرتبه درود شریف وایي. کله چې دا آیت مبارک تاسو ووایئ د هغې نه پس ته چې دعا کوئ، نو چې دا کم انسان دپاره تاسو دا وظیفه کوئ، نو د دعا په ټایم کې به تاسو د هغه تصور په خپل ذهن کې راولئ، د هغه په زړه او په مخ باندې به ورچوف کوئ په خپل تصور کې، او د الله نه به دا دعا وغواړئ چې یا الله د دې کس په زړه کې زما دپاره ډېر مینه محبت پیدا کړي. انشاءالله تر څو پورې چې تاسو دا عمل جاری ساتئ، نو د دې کس په ستاسو سره هغه مینه او محبت ډېر زیاتیږي.